وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د جمعات قرآن پاک پورته وړل پاغي کې تلاوت کول د یو خاص وخت لپاره د دې باره کې ملګری تپوس کړی دی. نو دا خبره ذهن کې کیدی چې جمعات او جمعات سره چې څومره اشیاء متعلق دي نو دا وقف وي. چې جمعات ته سو قرآن پاک راړي نو هغه دې د لپاره راړي چې دا به د جمعات قرآن پاک وي او چې جمعات کې سو سبق وي انو په دې کې به تلاوت کوي. نو دغه د جمعات قرآن پاک په جمعات کې دنه استعمالول دا خو جایز دي، خو لیکن کور ته وړل د دې جایز نه دي ځکه چې دا وقف سیز دی او وقف سیز ذاتی استعمال چې هغه خپل ذاتی هغه محدود کی ذاته پوری انو دا جایز نه دی. دغه قرآن پاک د دې زر تر زره جمعات ته راړي او که قرآن پاک د دې خپل ذاتی چې دی هغه کمزوري وي انو خیر دی بل قرآن پاک دی هغه واخلی او غنی جمعات کې تلاوت کوي. د جمعات قرآن پاک او د جمعات اشیاء دا کور کې استعمالول جایز نه دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. په یو مسجد کې دنه چې کله امام پسې مقتدیان اقتدا کوي نو بهتره ده چې د نور یا د سوري پرواو نه ساتل شي او صف سره متصل وي. خو لیکن باوجود د دې که څه عذر وي انو بیا که د یو یا دو صفونو ځای میس کې خالی وي انو په یو مسجد کې دنه موز جایز دی. خو لیکن که د مسجد نه بهر موز کېږي بیا به اتصال د صفوفو ضروری وي. اتصال د صفوفو دا د جمعات نه د بهر مسله ده. په مسجد کې دنه فقها فرمایي چې دا مکان واحد دی، دا یو مکان دی او یو مکان کې که اتصال نه مسکیږي. خو لیکن که د مسجد نه بهر وي لکه څنګه چې په صحرا کې مسکیږي یا یو ډیر لوی اجتماع وي او هغه په پټو کې په میدان کې مسکی نو بیا به الته اتصال د صفونو ضروری وي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د اذان کولونه بغیر جمع کول نه دی پکار او چې پته یې ورته نو د اذان اهتمام ډیر زیات ضروری دی، سنت مؤکده دی انو د دې اهتمام ضروری دی او داسې هټ درمه کار نه اغستل پکار. باوجود د دې که چاري چامونځ کو انو مونږ شوه دی په جمع باندې اثر نه ورځيږي او د اذان نه کولو د فضیلت نه دی محروم شو. د یو انسان ته د نیکای خبره کول تا په نرم انداز کې پکاري او په داسې انداز کې چې هغه انکار اونکی اسنه چې د انکار په وجه باندې هغه ګناه کې لاړ نشي. او دا خبره ټیک ده چې دین دا په نرمای باندې راغله دی، دا په اخلاق باندې راغله دی. بعضی وخت کې زمونږ د حق د بیانولو هغه جذبه نمره راوچته شي چې مونږ نه ځای ګورو نه کسته ګورو نه حالاتو ته ګورو او هغه خپل مونږ ته پښتو کې وایو کنه خپل سورۃ یاسین بس پخې. نو تبلیغ دا یو ډیر مقدس او ډیر برکت والا کار دی. خو قرآن پاک کې الله جل شانه فرمای چې د دعوت د کار کله ذکر کوي نو هغه کې یو ټکی فرمای علی بصیرتن قل هذه سبیلی ادعو الی الله. تورته وایي چې دا زما لار ده چې زه الله تعالی طرف ته خلق را بلم علی بصیرتن په حکمت سره په سمج بوج سره په پوی سره. ان علما د هغه ګڼ مطلبونه بیان یو مطلب پکې دام دی چې موقع محل پیژندل غواړي او په داسې انداز کې خبره نه کول پکار چې هغه مخامخ کس ته ځان ته مقابله کې ودرې بلکې هغه مخامخ کس اغوستلو کوشش پکار دی. انو دې سره لږ غوندې عقل استعمالول پکاري، لږ غوندې حکمت استعمالول پکاري. هم دغه کملګری به چې دی به تاسو سره په نیک عمل کې شریک کیږي. الله جل شانه د کائناتو په خپل وخت کې د کائناتو بهترین انسان موسی علیه السلام د کائناتو بدترین انسان فرعون ته لیږه. موسی علیه السلام ته وفرمایل فقولا له قولا لینا. تاسو دواړه یعنی موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې لاړ شي نو فرعون ته نرمه خبره کوي. نو زمونږ مسلمانان رونه هغه زمونږ رونه دي، موږ باغې ته په نرم انداز کې خبره کوو، دعاګانې به ورله غواړو د الله تعالی نه او اکرام به ورله کوو.
نو د هغې نه پس به انشاءالله تعالی الله تعالی زموږ خبره کې اثر اچوي. ځان ته مقابله کې خلک ودروي، ما د خلکو د اغوستو کوشش شروع کړي. د منښتې حکم هغه د زکات په شانتې دی چې کله یو سړی منښت وکړي نو بیا د هغې حکم دا د زکات په شانتې وي. څنګه چې زکات په خپله نشي خوړی، په مالدار باندې نشي خورولی، او په خپل مور پلار نیا نیکه اولاد باندې نشي خورولی، دغه شان د صدقې د منښتې حکم دی. دا خبره خو واضحه ده. خو تاسو چې کومه خبره کوئ چې زمونږ د ضرور کویدن وشوه او ما خپل دیری والو باندې صدقه وکړه، نو غالبا دې کې د منښتې څه خبره نشته. صدقه وکړي یو سړی، هغه په خپله هم خوړی شي، نورو خلکو باندې هم خورولی شي، په خپل بال بچ باندې هم صدقه خورولی شي. صدقه جدا شی دی او منښته جدا شی دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. کله چې اذان کې اشهد ان محمد رسول الله ویل شي، نو صلی الله علیه وسلم دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نوم اوریدو یا د ویلو په منګ باندې حق دی. دا د هغې د وجنه صلی الله علیه وسلم ویل پکار وي. دا د اشهد ان محمد رسول الله جواب نه دی، دا د حضور د نوم هغه حق دی، او جواب کې اشهد ان محمد رسول الله ویل پکار دی. او د الصلاة خیر من النوم جواب کې صدقت وبررت وبالحق نطقت. صدقت معنی دا ده چې کله مؤذن ووي الصلاة خیر من النوم چې مونځ دا د خوب نه بهتره دی، نو موږ ورته جواب کې ووایو صدقت چې دا تا رښتیا ووي، وبررت او دا تا د نیکۍ خبره وکړه، وبالحق نطقت او ته استاجبه الله تعالی په حق باندې گویا نکړه. او د قد قامت الصلاة په جواب کې اقامها الله وادامها، اقامها الله وادامها، الله تعالی رضا موږ قائم ساتي او الله تعالی رضا همیشه ساتي. دا مطلب دی، دا ویل پکاري. دا ستاسو په کلیپ کې ډومبني سوال جواب شو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. چې کله زنانه ماشوم لپای ورکوي او بیا سملی او د ماشوم قبله طرف تخپي، نو د ماشوم باندې خو څه قسم حرج نشته، ځکه چې هغه خود الله تعالی په نسبانه مکلف نه دی. خو سوال دا دی چې د مور د عمل څنګه دی. نو ظاهر خبره ده چې د دې کومور ته پته او د هغې باوجود د دې هغه د دې پروانه ساتي، نو داسې قسم عملونه د نورو لویو ګناهونو د پاره ذریعہ جوړیږي. نو په دې کې کوتاهی نه دی پکار. دا چې موږ د دې خبرو تعظیم خیال ساتو، نو الله جل شانه به زمونږ په زړه کې تقوا پیدا کوي، ځکه چې قبله دا د شعائر د دین نه دي، او چې څوک د دین د شعائر تعظیم ساتي، الله جل شانه فرمای دا د دې خبرې علامت چې داغه پړه کې تقوا ده. نو چې موږ تاسو ر دې تعظیم ساتو، نو زمونږ به پړه کې الله پاک تقوا پیدا کوي. او کړه دې پروانه ساتو، بیا به د نورو خبروم پروانه ساتو، نو اخره کې به تلوي نقصان سره مخامخ نشو. الله جل شانه دې موږ له د شعائر او تعظیم توفیق راکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو د خپل ملګری ته وایي چې مور پلار سره د خبرو کوشش کوي، د مور پلار سره خبرې نه بندي. که په یو ناجایزه مطالبه باندې مور پلار اولاد سره خبرې بندي کی او اولاد کوشش کوي چې مور پلار سره خبرې نه بندي، نو په دې کې اولاد ته هیڅ قسمه ګناه نشته. او د مور پلار دا مطالبه چې ته به ښځې له طلاق ورکې، موږ به د بل واده کوو، نو الی موږ تا سره خبرې کوو. د شریعت په نظر کې د مور پلار دا مطالبه جایز نه ده. که په ښځه کې څه مسله نه وي، په هغې کې څه خرابتیا نه وي، نو د باندې هیڅ قسمه ضروري نه دي چې د خپلې ښځې له طلاق ورکړي. دا په ده باندې ضروري نه ده. د کوشش کوي مور پلار سره د خبرو کولو. که بیا ورسره هم هغه خبرې نه کوي، نو ده ته وایه هیڅ قسمه ټینشن ماله، الله جل شانه به ان شاء الله دې بهتر صورت راوباسي او د باندې څه ګناه نشته.
اصل کې درسم قرآن پاک درس ته کنه او تلاوتم د قرآن پاک دی. انو چې یو سړی درس ولګي بیا قرآن پاک تلاوت په خپل باندې کوي نو هغه درس اسی وغږیږي بیا انداغه وجدار بیا دبای کې لګ راځي نو درس بندول په کار دی. خپل تلاوت نه فارغ شین ځان ته درس ولګي وګورته کیدی تاسو ډیره مناسب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د نارینه د پاره په سجده کې څنګه د زمکې نه اوچته ساتل پکار دي مگر دا که یو سړی بوډاوي معذور وي ان هغه که په زمکه باندې څنګه ولګي نو هغه د پاره د عذر په وجبانی جایز دي. او عام حالاتو کې چې بنده ته عذر نوي نو څنګه منګ ورته لیچي وایو دا لیچي د زمکې نه اوچته ساتل پکاري. دا مکروه حدیث مکه سره لګول بلکې بعضی احادیثو کې دیتا لګوند نسبت خنه ده شوی خراب نسبت شوی دی چې دا د سپی د ناست سره مشابهت لري. دویمه خبره چې تاسو کومه وکړه نو تاسو هغه کې یو ټکی اووي چې د سبحان ربي الاعلى په ځای باندې دعاګانې ویل. نو دې کې دوه خبرې دي. رومبنه خبره دادا چې په فرضو کې ندی ویل پکار چې یو سړی امام وي نو هغه په سجده کې نور دعاګانې ویل ندی پکار. چې یو سړی ځان له مسکی نو هغه خپل خوخه د چې سوره او ګد تلاوت کوي قرائت کوي او په رکوع او په سجده کې دا خپل تسبیحات دی اوي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظیم دی اوي بیا که نور دعاګانې غواړي ان غوښتې شي او دغه تسبیحات نه پریدي. سورۃ یاسین باندې لاس کې خودل او د سیګریټ نسکلو وعده کول او بیا هغه ماتول دا کس د قسم کفاره ورکی. نمبر 2 چې د پلاس کې یو سیزو او د ملګرو ته اووي کدا ما نه چا په زور واغستنه په ما باندې به خزه طلاقي بیا ته هغه واغست په زور باندې نو په د باندې خزه طلاق شو. دې ځکه دوه خبرې ځین کې دي چې دا طلاق کم دی او دویم دا چې دا طریقه څنګه ده. لومبنه خبره ده چې دا طریقه انتهایی نامناسبه طریقه ده. پلاس کې یو سیز نیسل او بیا ملګرو ته ویل چې کدا چا واغست ما باندې به خزه طلاق د خزه بر د خدمت کې اړمي د بچو له خدمت کې په کور کې بناستي او د بدل تر د یارانو دوستانو مجلس کې غیره طلاقونه ورکي. دا د انصاف خبره ده. لګوندې ځان کې وای سنجیدګي پیدا کړي ملګری ته وایا چې دا طلاق دا غف شپ شي نه دی. او دویمه خبره ده چې دا طلاق چې کوم دغه الفاظ وی چې کوم تاسو ماته میسج کې ویلي دي او دی الفاظو کې سره مخکواله رستواله نوی نو دا یو طلاق دی او دې ته طلاق رجعي وي. د دې نه پس کده خزه ته اووي چې ته زما خزه نو دا یو طلاق اثر ختم شو او دا خزره د خزه شو دوباره نکاح تړلو ته ضرورت نشته. البته د سره د دوه طلاقو اختیار پاتې دی. آینده لپاره په غب شپ ماحول کې د دې قسمه خبرو نه ځان ساتل پکار دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د تاسو ته پوس کړی دی چې د امامت او د نبوت وضاحت وکي. نو امامت نه مراد تاسو وضاحت خو نه ده کړی. یو خدای عامه مونږ ته چې پښتو کې امامتي وایي جمعات کې وسړی امامتي کوي نو یو دا امامت ته او یو هغه امامت ته چې کوم د شیعاګانو یو عقیده را نو غالبا دا تپوس چې ده نو دا د دې دویم قسم باره کې وایي ځکه چې دا ډومبه خو عام شیز ده انو مونږ به د دویم باره کې وضاحت کو او که شرستاسو تپوس دی ډومبني باره کې وي نو بیا تاسو سوال کول شي. نبوت چې ده دا د الله جل شانه د طرف نه چې انسان الله پاک ته نږدې کیږي نو په هغه منصبونو کې د ټول نلوي منصب هغه د نبوت منصب دی. د دین الوی منصب دانشي کې دی او دا د الله جل شانه د طرف نه ورکړی والا منصب دی. دا انسان په ذاتی مهنت باندې په کوشش باندې نشي حاصلوله او دې سره زمونږ دا هم عقیده ده چې دغه منصب د نبوت دا په نبی عليه الصلاه والسلام باندې ختم شوی دی او د نبی عليه الصلاه والسلام نه پس هیڅ قسمه طریقه باندې دا منصب نه چاته ورکې دی شي او نه د دې څوک اهل او مستحق شته. دا خو د نبوت باره کې خبره شو. باقی د شیعاګانو دا عقیده ده
هغه وی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس امامت شته. امامت هغه دی ته وی چې هغه 12 امامان منی او پاغي کې ډومبنه امام علی رضی الله عنه دی او آخري امام هغه امام مهدی ورته وی. نو زمونږه د دغه حضرات مبارک جدا عقیده ده او دغه جدا عقیده ده. منګه علی رضی الله تعالی عنه ته یو ډیر لوی صحابي وایو. منګه وایو چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر صحابي دی او ډیر لوی مرتبه والده او هغه وی چې نه دی امام دی. وی هغه دا عقیده چې امام دا د نبوت نه افضل منصب دی او ټول خلق په نبی باندې ایمان راړي او ی نبی په امام باندې ایمان راړي. نعوذ بالله. او هغه وی چې دا ټول امامان په دې منصب باندې دي چې پیغمبر وی اختیار دی چې هغه د الله تعالی تر طرف نه حرام او حلال نه غ بیانې او امام ته دا اختیار دی چې هغه په خپل د ځان نه حرام او حلال جوړول شي. دا انتهایی د گمراهی عقیده ده او باطل عقیده ده، بلکې علما دې د کفري عقیده وي. انو دغه امامت چې کوم په دغه معنا باندې دی د شیعاګانو دا یو غلط تصور دی او دا د نبوت سره متوازی ورته وایو، بلکې د نبوت نه افضل یو عقیده یو منصب غني. دغه د گمراهی او د ضلالت عقیده ده او نبوت په خپل ځای باندې هغه زمونږ د پاره د ایمان یو حصہ ده. که تاسو مطلب دا نو ډیره ښه ده او که نو مطلب بیا تاسو وضاحت وکړئ چې تاسو مطلب